نو زما ورونو که دا غواړئ چې موږ په دنیا کې عزتمن شو، په قبر کې مقدم شو، سوال او جواب هم ملائکو ته ورکو، او بیا په آخرت کې راته د جنت بنګلې حاصلې شي. نو راځئ چې د الله کتاب لفظن ویو، د لفظن نه بعد یې ترجمه وکړو، نورو ته وکړو، د نورو نه وکړو. نو که چا قرآن نه ویلی، نن دې په دې مدرسه کې عهد وکړي چې پټۍ سپاره به والم او الف ب ت به شروع کړم. که په دې سپینه ږیره لاله مرګ رالو، نو په طالب علمۍ کې به مړ شم، مرګ مې د شهادت دی. نو داسې مې خوښه ده. نو یو معنا د دې دا ده، کوثر لوی خیر قرآن مې درکړی، او دویمه معنا حوض کوثر دی. د قیامت ورځ قرآن یو آیات کې وایي 50,000 کاله ده، او په دوه آیاتونو کې الف لام میم سجده او سوره حج کې وایي 1000 کاله ده. او په یو صحیح حدیث کې راځي چې د 2 رکعاته مانځه په اندازه ده. د دې درېواړو تطبیق علماء کرامو دا کړی چې 50,000 کاله اوږده ده په کافرانو مشرکانو باندې، په دې ډرامرم باندې، په فرعونانو نمرودیانو باندې. او دا 1000 کاله چې اوږده ده، نو دا په ګناهګارو مسلمانانو باندې. او چې کوم مقربین دي، انبیاء علیهم السلام دي، یا نور د درجات والا دي، نو هغې باندې به داسې تېره شي لکه 2 رکعاته مونځ کول. نو چې دا 1000 کاله اوږده ده، نو بني ادم به پکې څونه تږی کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه به په حوض کوثر ولاړ یم او په خپل امت به دغه اوبه څښم. نو دا یو لوی احسان الله په نبی علیه السلام کړی دی، او د هغه په واسطې د هغه په امت باندې کړی دی. د حوض کوثر د اوبو په باره کې راځي چې دا د ګبینه نه خوږې دي، د شهدو نه سپینې دي، او کوم ګیلاسونه او جیبونه چې پې پراته دي، هغه د اسمان د ستورو په شانې ځلانده او رپانده دي. او څوک چې وڅښي دا اوبه، یو روایت دا دی چې لم یزما الی دخول الجنه، دا به تږی نه شي د جنت ته تلو پورې. او بیا چې جنت ته لاړ شي، نو هلته خو د شهدو ولې هم بهیږي، د اوبو هم بهیږي، د شرابو هم بهیږي، او د ګبینه هم بهیږي. نو چې کوم نسکي هغه نسکه. سوره محمد کې دا 4 قسمه نهرونه ذکر شوي دي. او بل روایت ته حدیث کې راځي چې لم یزما ابدا، هیچرې به تږی نه شي، بیا به ورته تنده نه وي بس. خو په دې یو سوال راځي چې نه تږی کېږي، نو بیا خو به د جنت هغه 4 نهرونو نه محرومه شي، بې نصیبه به شي. نو بیا محدثین جواب کوي چې تږی به نه وي، هغه به تلوززن څکي. لکه یو سړی د اوړي په موسم کې په دې غرونو کې رواني، موږ به پخوا دغه ته تلو، اندوراج ته تلو، چوګام ته، او اوړي موسم به، نو دا چینې نه به م یو ګوټ کو، چېره دا ډېره خوږه ده او دا ډېره یخه ده. لکه یو سړی هغه هوټل ته موټر ودروي، او هوټل والا ته وایي چې بھائی شربت راوړه، او هغه له دامونه یخ شربت راوړي ویسکي. نو تنده خو یې ماته شي، خو خوند وله ورکړي، نو غږ ورته کړي او بھائی ګیلاس اور لاو، وروره یو بل ګیلاس هم راوړه، مزه یې وکړه، نو هغې تلذذن څکي. نو محدثین وایي چې که بیا تږی نه وي، خو د جنت هغه نهرونو نه به تلذذن د خوند اخیستلو دپاره به څکل کوي. خو په دې کې دا یو خبره یاد او ساتئ، هغه دا چې په دې حوض کوثر کې به د چا نصیبه نه وي. هغه 2 ډلې په حدیثو کې ذکر کړي دي. یو مرتدان کافران چې ځان ته مسلمان وي او بیرته مرتد شي. او د آخري زمانې په نښو کې احادیثو کې راغلي چې داسې دور به راشي چې یو سړی به سهار کې مسلماني، مازدیګر به مرتد شي، الله دې بچ کړي. او مازدیګر به مسلماني، سهار له به مرتد شي.
هغه څه دی پیغمبر په خپل وضاحت کړي یبيع دینهم بعرض من الدنیا اوس ډالر ته څو ټینګېدی شي هغه خپل دین او مسلمانی به د دنیا په پیسو ورکوي نور څه د مرتد نه لکوي او نه څه ښکري نو د مرتدانو خلکو چې ځان ته مسلمانو کارونه د کافرو کوي نو د هغو په دغه اوبو کې نصیبه نه وي ځکه نبی علیه السلام وایي څه کسان به را روان وي او ملایک به په چابکونو وایي زه به م راپرېږدئ زما امتیان دي هغې به راته وایي چې فانهم لا یزالون مرتدین علی عقابهم دې په پوندو باندې اوښتي او بل روایت د بخاری شریف دی چې ما ته وایي ای محمد رسول الله انک لا تدری ته نه پوهېږې علم غیب د څه نه چې ما احدثو بعدک ستا نه وروسته څونه بدعتونه کړي که مخکې مولانا وحیب الله رحمت الله هغه ته اشاره وکړله چې پخوا څه حال و نو د بدعتي سړي به پکې نصیبه نه شکر وباسئ چې الله د شرکونو نه خلاص کړئ الله د بدعاتو نه خلاص کړئ او د حق پرست علما دله نصیب کړه نو د هغه هم پکې برخه نه او نبی علیه السلام خو رحمت للعالمین هغه به په مبارک خوله ووایي چې فاقول سحقا لهم سحقا لهم هلاکت دې وي دې لره او هلاکت دې وي دوی لره د کوثر اوبو کې د هغې برخه نه نو دوه معنی شوې کوثر مې درکړی لوی خیر مې درکړی چې قرآن دی کوثر به درکم چې هغه حوض کوثر دی ربط د داړو په منځ کې علماو دا ذکر کړی دی چې یو انسان راولګي او په دنیا کې قرآن د خپلې سینې سره ونیسي یاد یې کړي عمل پې وکړي درس و تدریس یې وکړي معنی یاده کړي نو الله به له د حوض کوثر په اوبو کې برخه وکړي نو دواړو منځ کې نو راځئ چې قرآن خپلې سینې سره ولګو نو انشاءالله الله به زموږ په حوض کوثر کې برخه وکړي نو بیا فرمایي چې د دې په شکریا کې څه وکړه فصلی لربک منځ کوه د پاره د رضا د خپل او ونحر قرباني کوه د پاره د رضا د خپل د قرآن دا قاعده ده چې اهم عبادت ذکر کې نور په ور قیاسي د منځ نه مراد ټول عبادات بدنیه دي رکوع به الله لکه سجده به الله تکې منځ به الله لکه روژه به الله لنیسي او د قربانی نه نهر خو د اوښ قربانی ده خو مراد د دې نه عامې قربانی مراد دي عام به د مالی عبادت دی نه مراد دی نو وصیه به الله لکې صدقة الفطر به د الله دپاره ورکې عشر به د الله دپاره ورکې زکات به د الله دپاره چې ډوډۍ میلمله به د الله دپاره نو بدنی عبادت هم د الله دپاره او مالی عبادت هم د الله دپاره نو دا دواړه ذکر کړو او هم ذکر کړو په بدنی عبادت په منځ کې دومره لوی اجر دی چې د تمام مصائبو د حل دپاره منځ دی لکه د حذیفه رضی الله عنه په نقل حدیث دی چې نبی علیه السلام ته به یو محتم بشان کار پیښ شو نو مانځه ته به التجا حاصله کړه اوس وایي نه جمع کمې کوي الله 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 دې ما تاسو ټول مسلمانان او اسلامي ملکونه د وبایي مرضونو نه محفوظ وساتي نو منځ کې دونه لوی خبره ده او د منځ چې پابندي کوي نو دا ګناهونه ترې داسې راجېږي حدیث کې راځي لکه د ژمي په موسم کې او د مني په موسم کې د ونو نه پاڼې راجېږي او نهر د اوښ قرباني ده نو نبی علیه السلام فرمایي چې د دې اوښو په شا باندې څونه پشمونه دي د هر پشم په مقابله کې به دوی له نیکۍ ورکولی شي نو بیا صحابه عرض کوي په څوک چې د ګډې یا ګډ قرباني وکړي نو د وړۍ څه حکم دی نبی علیه السلام ویل د وړۍ هم دغه حکم دی د بزې د وجغنې هم دغه حکم دی
نو د هر یو اخته په مقابله کې بدله نیکی ورکولی شي. نو که وزیا کوو نو هم د الله د پاره، او که منځ کوو نو هم د الله د پاره. د بخاری شریف اولنی حدیث دی چې انما الاعمال بالنیات، د عملونو دارومدار په نیت دی. پښتانه وایي چې څه کرې هغه برې وي. او دا چې اصح الکتب بعد کتاب الله کوم کتاب دی بخاری، نو په هغه کې دا راځي او دا اوږد حدیث دی. اوله جمله دا ده چې انما الاعمال بالنیات، او درېمه جمله دا ده چې د هر انسان د پاره هغه دي چې دې نیت کړی. او درېمه جمله دا ده چې د چا هجرت الله او رسول ته نو الله او رسول ته شو. او څلورمه جمله دا ده چې د چا هجرت د دنیا د پاره چې دې ته ورسم موادو د پاره، او یا د یو زنانه د واده کولو د پاره نو په هجرته الی ما هاجر الیه، نو هجرت هغه ته دی چې کوم د پاره د هجرت کړی دی. او د ون هر مطلب دا شو چې مالی عبادت بم د الله د پاره کې. یو روایت کې راځي چې فصل لربک، منځ کوه د پاره د رضا د خپل، او ون هر لاس په سینه ږده. زمونږ بعضې وروڼه رال لاس په سینې شروع کړو، وایي د دې یوه معنا دا ده. خو زما مهربان د ښځو د پاره لاس په سینه دي، د هغې وجه دا ده چې د هغې دارومدار په سطر باندې دی، نو په سینه به لاس کېږي. او د نارینهو د پاره هغه لاس په نامه دي. او د ون هر معنا دا نه ده چې لاس په سینه کې ده. دې کې حافظ ابن کثیر وګوره، په دې آیات هغه لیکلي دي چې صحیح معنا دا ده چې قرباني وکړه. نو ته چې صحیح معنا پرېږدې نو د صحیح په مقابله کې کمزوري او د ښځو پېښې کې لاس په سینه ږدي. او احکام القرآن کې جساس رحمت الله علیه لیکلي دي چې حقیقي معنا دا ده چې لاس په سینه کې ده. نو تا خو به اصول ویلي وروره چې حقیقت متعذره نه وي نو مجاز ته ولې ځي. دا وګوره اصلي خبره دا ده چې د دې معنا دا ده چې قرباني وکړه د پاره د رضا د خپل. یو اصولي مسائل دي زما وروڼو، هغې عوامو ته رسول پکار دي. یو فروعي مسائل دي. نو دې ملک کې شرک و بدعتو حق پرستو علماو د هغې د پاره مقابله وکړه، او الله هغه شرکونه او بدعتونه ختم کړه. او د لیل علما په باجوړ کې وو، هغې قرباني وکړه. لکه مثال په طور شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق کجکوټي نور الله مرقده، قاضي عبدالمالک د زګۍ کشر قایي صاحب، دا ډایي مولانا، د نوي کلي مولانا مسیح الله، د ډمډولې مولانا غلام داود، د جار قاضي بابا، او دارنګې د شریف خاني مولانا، دارنګ د شاګۍ مولانا، دارنګ د لیسم مولانا. د لیلو علماو دا محنت وکړو، او د هغې په دې محنت باندې الله شرک او بدعت ختم کړو. نو اوس ته رالي فروعي مسلې دي شروع کړي، او د عوامو په منځ کې اختلاف راولي. نو دا مه کوه. که چا مانځه کې رفع الیدین وکړو چې رکوع هم ته او سجدې هم ته، نو موږ یې مونځ ته مات نه ویو، مونځې کېږي. خو چې ویې نه کړې یو ځل چې دې نیت وتړو، لاسونه دې اوچت کړه او بیا دې نه اوچتول، نو بیا دې مونځ کېږي. نو دې له دونه هوا ورکول. او بیا وایي د عبدالله ابن عمر حدیث دی رضی الله عنهما، بخاري کې راغلی چې نبی علیه السلام به مونځ کوو نو لاس به اوچتول، چې رکوع له بتلو لاس به اوچتول، او دارنګ چې د رکوع نه به پورته کېده نو لاس به اوچت کول. موږ ټیک ده دا حدیث شته. خو د عبدالله ابن مسعود په نقل رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیه السلام به مونځ کوو نو په اول وخت کې به لاس اوچت کړه، او ثم لا یرفع یدیه، بیا به نه اوچتول. نو په دې کې خو حدیث شته. اچھا چې مونځ په دواړو کېږي، او په دې ملک کې سونو کالو خلکو دغسې مونځ کړی، نو ولې ورته اوس لانجه جوړی؟
نو که د ابن عمر په حدیث کې رضی الله عنهما رفع الیدین نو د عبدالله ابن مسعود په حدیث کې رفع الیدین نه خو لکه طحاوی مو ګوره او دارنګې حمیدي مو ګوره او مسند د طیالسي مو ګوره هغو کې د عبدالله ابن عمر نه دوه روایتونه دي یو روایت دی دا د عبدالله ابن عمر وای بخاری کې چې رفع الیدین به کوو او د امام بخاری استاد حمیدی رحمت الله علیه وای ما په خپل د مسند حمیدی کتل پسې هغه لا يرفع یدیه نو چې شاګرد دی وای رفع الیدین کو او استاد وای چې نه به کو نه چاله به ترجیح ورکړي او اولنې حدیث چې بخاری کې تاسو یې نو حدثنا الحمیدی نو حمیدی استاد دی اولنی حدیث کی او حمیدی و الایات پاو یاده نو د عبدالله ابن عمر نه او داغه شاګردان دوه قسمه روایتونه پیش کړي او د عبدالله ابن مسعود نه دوه قسمه نه یو دي ولې لانجه جوړه او کته چې لاس په سینه باندې خود نو د علی کرم الله وجهه په نقل چې لاس په نامه خود او زمون پښتنو کې دا د بی ادبی دی مافي وای لاس په نامه درته ولاړم یا مې ګلواله یا رخصت را کچې زم لاس په سینه درته ولاړم لوبه کې نه ادب دا دی چې لاس په نامه یورپی ملکونو کې لاس په سینه دي او موږ په اسیا کې اوسېږو دلته لاس په نامه دي یورپ کې دا دي دیو جنا زمونږ د ملک د یورپی ممالکو نه متاثر دی نو چې افسر په لارې خاصدارو ته سلوټ کوي سینې له لاس وړي ځکه دا یورپی ملک کې ادب ودا او په اشیا کې زمونږ په دې کې لاس په نامه دی ٹھیک ده که څوک هغه وکړي دا موږ دونه سخت دریځ نه یو خو لهجه ولې جوړې نو دا خو جایز دي که نه او بیا به امین باندې راچغي کې امین وای دا په ترمذی کې روایت دی ٹھیک ده په ترمذی کې اول دا دی چې یار په یاده نو متصل پس بل حدیث ذکر کړی دی چې مد بها صوته نو متصل یحفظ بها صوته ترمذی کې متصل دی حدیث هم دی وای نو نه یې ټی پر پینی اول حدیث باندې عمل کې او په دیم نه کې خود خدای مسلمانه اوس به راځو ټیک د حدیث کې اواز پر تواله هم راغلی او اواز غلی هم راغلی نو دا دواړه حدیثونه به اوس د قرآن ته واړو نو په 55 آیات د سورت اعراف کې راځي چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا امین دعا د خدای دا دعا مې قبوله کړي او الله بلی په عاجزۍ او پټ پټ نو قرآن ترجیح ورکړه دی له چې امین دي سړی ورو وایي لکه په زوره دی وي موږ د مونځ تفاسیر نه یو خلانجه ولې جوړې دواړه راغلي دي الله الله نو دا اختلافي فروعي مسالې مچړئ موږ د غورونو ته درخواست کوو 50 کاله زما د فراغت شو زه عاجز یم 50 کاله خو ما محنت وکړ په 70 کې زما فراغت شوی او 2020 ده 50 کاله دا ډېر عمر دی او دغسې زما د علماو یو څو نومونه مې واخیستو هغوی محنت کړی و خواري کړې وه الله خلق کې شعور پیدا کړ اوس ته به کې فروعي مسلې شروع کړي نو دا مناسب نه دي وانحر دا معنا نه ده چې لاس په سینه کېده ابن کثیر صحیح معنی دا ده چې قرباني وکړه جساس په احکام القرآن کې وایي د حقیقي معنا ده او په سورة الانعام کې د دې تایید دی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما منځ او زما قرباني او دارنګې زما ژوند او عمر دا ټول د یو الله دپاره دي او منځ هم کوه دپاره د رضا د خپل تبلیغی رونو ته معلومه ده که نه منځ کې څه فرایض دي څه واجبات دي او څه سنن دي او څه مستحبات دي نو فرایض باندې الله دپاره کې او واجبات باندې الله دپاره کې او سنن باندې الله دپاره کې او مستحبات باندې الله دپاره کې ځکه انما الاعمال بالنیات نو دا لاس اوچتول یا نه اوچتول امین په زوره ویل یا ورو ویل او دارنګې لاس په نامه ایښودل یا په سینه دا
هر یو چې نو سنت شو نو دا به د چا دپاره کې د الله دپاره نو ته له قسم ورکه چې ستا د الله په ذات قسمي ته الله لکې او که د پخې مدرسې دپاره کې او که د پوخ جومات دپاره اوس به پته ولګي دا ستا د الله په ذات قسمي او که د الله دپاره کې نو دا زما خو په حدیثو ثابته ده دا کوه که نه لانجه راته ولې جوړوې عوام دي وایي ګوره ملیان په خپل منځ کې مختلفه شو لږ سوچ کول پکار دي فکر کول پکار دي فروعي مسائل دا ټولې صحیح دي او د راجح او د مرجوح د اولا او د غیر اولا د افضل او د غیر افضل مسله ده موږ هم تعصب نه کوو خو اسره زر د منځه ځي د توحید او د سنت مسله ځي نو دی وجنه فصلی لربک مونځ کوه د پاره د رضا در خپل وانحر او قربانیم کوه د پاره د رضا در خپل ما ته وایي تا ته وایي هر نبی چې د الله د دین خدمت کړی ټول قرآن لټ پلټ کوي لا اسألکم علیه اجرا د تاسو نه په دې باندې اجر نه غواړم او چې خیراتی کې نو الله بس ستا په دعوت کې ستا په تعلیم کې ستا په تبلیغ کې خیر او برکت اچوي او موږ پښتانه یو چې یاري په شلتالو شو نو نه شو نو چې لالچ دې غلی کړی نو دغه تا څه سنت ژوندي کړو بیا عوامو ته دوکه ورکوي وایي چې په وخت د فساد د امت کې چا یو سنت ژوندی کړ نو د سلو شهیدانو اجر یې دی ټیک ده حدیث دی خو د دې سنت د هغه سنت مراد دي چې په مقابله کې بدعت دي او دې نه هغه سنت مراد نه دي چې بل طرف ته په حدیث ثابت دي ولې زه نه ژوندی کوم یوازې ته ژوندی کې نو وروڼو لږ سوچ وکړئ کنه او بیا به راشي نبي علیه السلام اته رکعته کړي او شلې نه دي کړي ټیک دا درې شپې نبی علیه السلام اته رکعته کړي بیا یې نه دي کړي نو درې شپې کړي آیا دا تهجد او که تراویح وي زما ومنله تراویح وي نو خو درې شپې کړي دي ویل بیا به باندې فرشي تاسې په ټوله روژه کې ولې کوئ چې د حدیثو پابندي وي درې شپې وکړئ خلاصه شوه خو مونږ ته ویو چې ګوره مشکات شریف کې حدیث دی چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین پیغمبر وایي زما په سنتو منګولې ولګوئ او د خلفاء راشدینو په سنتو منګولې ولګوئ نو دواړو ته سنت وایي نو دا عوامو ته وایي چې یو خوا د صحابه سنتي او بل خوا د نبي علیه السلام سنتي نو کم به کې هغه مې وایي پیغمبر هغه به کوم که نو وایي هغه خوا اته رکعته کړي دا دوکه ده چې یو خوا یوازې د پیغمبر سنتي او بل خوا د پیغمبر او د صحابه دواړو نو د چا به کوم د دواړو یک دو شو نو عمر صاحب په شلو رکعاتو خلک را جمع کړي نبی علیه السلام اته کړي په ډېرو کې لګي چې شل رکعات یې وکړه ته پکې په خپله ژوندي شو نو ولې دوکه ورکړې عوامو له او تاسو به ډېر خلک عمرو له تلئ په رمضان المبارک کې دواړو حرمینو شریفینو کې شل رکعاته کوي ما پکې کړي زه الله دوه ځلې روژې کې عمرو له بوتلی یم نور وختونو کې م تللی یو فقیر سړی م الله دیارلس الحرمینو ته بوتلی ولله الحمد علی ذلک نو دواړو کې هغه شل سر امامان بدلیږي لس یو وکړي لس بل وکړي نو بهرحال دا فروعي مسایل دا مناسب نه دي زه د چا تنقید کول نه غواړم دا یو درخواست کوم او تاسو د عوامو وروڼو ته هم وایم چې دوکه چارې نه شئ الحمدلله مذهب حنفیت کې هېڅ غلطي نه وي دا په قرآن او په سنت ثابته خبرې دي او دا موږ حق پرستو علماو موږ ته دا ښودلي دي نو فرمایي مونځ کوه د پاره د رضا در خپل او قرباني کوه دیم نعمت الله دا ذکر کوي چې نشان کول ابتر تاسو چې بغض کوي او دشمنی کوي نو هغه میراثي دی د نبی علیه السلام زامن پورکوټي والي مړه او نونې څلور وې هغه واده شوې وې خو درې د هغه په ژوند وفات شوې او یو لور فاطمه الزهرا هغه شپږ میاشتې پس وفات شوه
نو نارینه اولاد یې نه و. نو کفارو او دارنګې منافقانو به ویل چې دا میراثي دی زامن یې نه وي. الله رب العزت تسلی راولېږله چې ته میراثي نه ستا سره چې بغض کوي نو هغه میراثي دی. نو نبی علیہ السلام له تسلی ورکړله. ولې څوک چې دا کلمې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا د نبی علیہ السلام روحاني اولاد دی. خو میراثي د کوم ځای نشه. او بل دا چې د هغې د لور د طرفه د فاطمة الزهرا د طرفه نه حسن او حسین د هغه نصیب په منزله د زامنو دي. نو څونه میاګان او پاچاګان په دنیا کې خواره شولو. د کوم ځای نه میراثي شه. اذن شل قرآن نور الله مرقده به ویل چې څوک صدیقي ځان ته وایي غالبا زګی ملاخرونه وایي موږ د ابوبکر صدیق اولاد یو. کبری المازی وایي موږ د دې اولاد یو. او فاروقیان څونه دي؟ زموږ یوسف مولوي صاحب وایي یوسف فاروقي. او عثمانیان څونه دي؟ تقي عثماني دا اوس نن سبا چې په دې الو ګلو کې هغه انټرویو نشر کېږي او خوب یې نشر کړی دی تقي عثماني. او علوي سیادانو پاچاګانو میاګانو هغه خو څه حساب نه وي. خو چا ویل چې زه د ابولهب په اولاد کې یم، زه د ابوجهل په اولاد کې یم، زه د عتبه په اولاد کې وي، څوک نه وایي. نو مطلب دا شو چې ستا کوم امتیان دي نو دا ستا روحاني اولاد دي. دارنګ د لوڼو د طرفه نه ستا اولاد خور شوی نو ته میراثي نه تسلي وله راولېږله. نو ما تا ته وایي چې د دین خدمت وکړه نو ته به مړې په قبر کې به پروت او شاګردان او ملګري به درته دعاګانې کوي او د هغې په عملونو کې به ستا برخه وي. او که ودې نه کړه نو پښتانه وایي ملا مړ مال تعالی او منګیا ماته غوړي تاڼي واڼي. هېڅ به هم نه وي. موږ له الله یو لوی منصب راکړی. نو زه د خپلو وروڼو علما کرامو ته درخواست کوم چې موږ خو اوس ریټایرډ کېدو والي یو د قبر په غاړه ولاړ یو. څونه بیماری را متوجه شوي خو ستاسو نه زموږ دا امید دی چې د الله د بندګانو او د نبی علیه السلام د امتیانو پوره خیال وکړئ. د دې لمنې ته خیر واچوئ، د دې د عقایدو اصلاح وکړئ، د دې د اعمالو اصلاح وکړئ او د دې د معاشرې اصلاح وکړئ. نو که بیا وفاتې وئ نومونه به هم په دنیا کې ژوندي لکه یو سالک وئ چې هرګز نه مردسان کې دل ژینده شد به عشق سبتست بر جریده عالم دوام ما. هغه سړی مړ نه دی چې د الله په عشق یې زړه ژوندی شوی او په دنیا زموږ همیشګي لیکلې شوې ده. نو بهرحال په دې به اکتفا وکړو. ما ته د غاښونو تکلیف دی او نور حالات خو پاتې شو.